اته سيزونه داسې دي چې په هغې سره الله رب العزت په انسان باندې د رزق دروازې بندوي، یعنی رزق په بالکل بندوي، په رزق کې برکت نه پاتې کېږي. که هر څومره هم دی د مشقت والا غټ غټ کارونو کې، نو بیا به هم په رزق کې برکت نه وي او یو به نه دوه کېږي په هغې کې. او ها دا اته سیزونه چې دي دا د قرآن او د حدیث نه ثابت سیزونه دي، د چا قصې پیسې نه دي، د قرآن او د حدیث نه ثابتې خبرې دي. په هغې کې اولنی نمبر چې دی هغه زنا ده. د کم انسان نه چې زنا کېږي په ده باندې به د ټولو نه مخکې الله رب العزت د رزق دروازې بندې کړي، په رزق کې به برکت پاتې نه شي، د رزق تنسیا به ورباندې راشي. او د زنا نور هم ډېر نقصانات دي. حدیث مبارک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زناکار انسان د مخ نه نورانیت اوچت شي. کم انسان چې زنا کوي الله رب العزت یې موږ ټولو ته امان راکړي، نو وایي د ده اول د مخ نه نورانیت ختم شي، رڼا ختم شي د مخ نه. او دویم چې دی هغه دا دی چې ویقطع الرزق، د ده رزق بند کړی شي، ختم کړی شي، یعنی د رزق تنسیا په ده باندې راشي. او دریم دا دی چې رحمان ذات د ده نه خفه شي، الله رب العزت د ده نه خفه شي. او ورپسې څلورم نقصان چې کم دی حدیث مبارک کې راځي هغه دا دی چې دی به همیشه همیشه دپاره اور یعنی جهنم ته ور داخل کړی شي زناکار انسان. الله رب العزت دې موږ ته امان راکړي د هر قسم زنا نه. ورپسې دویم نمبر چې دی ناب تول. کم انسان چې په ناب تول کې کمی کوي په ده باندې الله رب العزت د رزق دا تنګسیا راولي. ځکه د قرآن او د حدیث نه موږ ته دا معلومیږي چې ډېر قومونه داسې دي چې هغه الله رب العزت په هغې باندې عذاب راوستی دی، نو د هغې وجه صرف او صرف دا وه چې په هغې به په ناب تول کې کمی کولو. نو موږ او تاسو ته پکار دي چې په ناب تول کې هېڅکله هم کمی ونه کړو، ځکه په دې باندې نور هم ډېر وعیدات راغلي دي. او کوشش وکړو چې د ناب تول کې د انصاف نه کار واخلو. دویم ورپسې دی دریم نمبر چې په هغه باندې الله رب العزت رزق باندې په هغې کې دریم نمبر دی منع الزکات. کم خلک چې زکات نه ورکوي، کم قومونه چې زکات نه ورکوي، نو په هغې باندې الله رب العزت قحط راولي. قحط هغې باندې الله رب العزت حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کم خلک چې زکات نه ورکوي، کم قومونه چې زکات نه ورکوي، الله رب العزت په دې باندې بارانونه بندوي. او په کم قوم باندې چې باران بند شي نو هغې باندې خود به خود د رزق تنګسیا راځي، په هغې باندې قحط راځي. نو زکات ورکول دا د اسلام اهم رکن دی، د الله رب العزت حکم دی. نو کوشش وکړو چې زکات په خپل وخت باندې خپل حقدار ته ورسو. او څلورم نمبر دی الربا. سود کوونکي خلک، کم خلک چې سود کوي الله دې امان راکړي، نو په دغې خلکو باندې به الله رب العزت د رزق تنګسیا راولي، قحط سالي به پرې راولي. الله دې وکړي چې مونږه خپل ځان د سود نه وساتو. او حدیث مبارک کې راځي چې د سود مال چې دی دا الله رب العزت دا کمی په دې کې په انسان باندې تنګسیا راځي. او د صدقو مال چې دی پاک مال چې دی دا الله رب العزت زیاتی. یمحق الله الربا ویربي الصدقات. ورپسې پنځم نمبر چې دی هغه دا دی د دروغو قسمونه خوړل. کم خلک چې په دروغو باندې قسم خوري د دې په مال کې به برکت نه وي. اکثر دکانداران، اکثر خلک داسې چې هغې په خپل مال باندې قسمونه خوري، په قسم باندې خپل مال خرڅوي، نو دغسې خلک به هېڅکله مالداره نه شي، د دې په مال کې به الله هېڅکله برکت رانه ولي او همیشه به دوی د رزق په تنګسیا کې مبتلا وي. شپږم نمبر دی الکذب، یعنی دروغ ویونکي خلک. کم خلک چې دروغ وایي په خپله دکاندارۍ کې یا په عام ماحول کې دی دروغ وایي، نو دغې خلکو باندې هم د رزق تنګسیا ډېره زیاته وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي چې د رزق تنګسیا په هغه چا باندې ډېره وي کم دو مسلمانان دوه یوځای شو او هغې سودا کوي او هغې په خپل مال کې دروغ وویلې. لکه مثال د خپل مال عیب چې دی هغې پټ کو او الټی د خپل مال صفتونه شروع کړه، نو په دغسې خلکو باندې به د رزق تنګسیا راځي. ورپسې اووم نمبر چې دی هغه ذخیره اندوزي کول دي. د دې په باره کې حدیث مبارک کې راځي چې هغې خلکو باندې به الله رب العزت فاقه راولي، د دې مالونه به ختمیږي. کم خلک چې په مسلمانانو باندې طعام خوراک بند کړي او ذخیره اندوزي کوي، نو کوشش وکړو چې د ذخیره اندوزۍ نه ځان وساتو.
دومره مال ځان ته کیدو چې خپله ګزاره پې وکړو، اضافي مال چې په مسلمانانو باندې وخورو او نور خلکو ته ورسو. ورپسې اتم نمبر چې دی هغه دی الغش، یعنی ملاوټ کول. کوم خلک چې ملاوټ کوي په خپلو څیزونو کې، په خپلو خوراکونو کې، او هغه بیا په نورو خلکو باندې خرڅوي، نو د دغسې خلقو به الله رب العزت مال هیڅ کله زیات نه کړي، د دې رزق به هیڅ کله د برکت والا نشي. ځکه حدیث مبارک کې راځي من غش فلیس منا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم خلک چې په خپلو مالونو کې ملاوټ کوي او بې خرڅوي او خروي په خلکو مسلمانانو باندې، نو وایي دا زمونږ نه دي. کوم خلک چې ملاوټ کوي وایي دا زمونږ نه دي. نو الله رب العزت دې مونږ د دغې اتو واړو کارونو نه وساتي، او الله رب العزت دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ په خپلو مالونو کې دروغ ویل، دغه رنګې زنا او دا څومره اته خبرې چې مونږ بیان کړي، الله دې وکړي چې مونږ د دې نه ځان بچ کړو، او الله رب العزت دې زمونږ په رزق مال حال کې برکت واچوي. الله رب العزت دې په دې خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو کتونکو ته د عمل کولو توفیق راکړي. د ثواب په نیت دغه پیغام نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.